بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زما چې څومره خواږه ملګري دوستان د فیسبوک د لارې او څومره خپل خپلوان ټولو ته د مینې ډک سلامونه، نیکې هیلې او ډیر احترامات. تاسو څنګه حال دی ملګري؟ ښه ټیک ټاک یې، په مزه کې یې او امید لرم چې ټول به ښه ټیک ټاک به یې او الله یې ښه ساته. او ما وی چې راشئ نن ستاسو سره آنلاین شم او ستاسو سره مخاطب شم. نو خبره به په کرونا وایرس کوو. زه به کوشش کوم که څوک په کال اغستی شم، خاص کر د چاینا نه او د ایټلي نه، نو انشاءالله هغه کسان به ومالمه. ملګرو د ټولو نه اول زه په دې خبرو کې نه ځم چې کرونا وایرس څه شی دی، د دې انکیوبیشن پیریډ څونه دی، یا دې باندې تقریبا هر سړی پوه دی. خو زما د ټاپک ټایټل چې دا دی که نه، پروټیکټ یور سیلف، اول خپل ځان اینڈ دین یور فیملی فرام کرونا وایرس. دا د الله پاک یو ډېر لوی عذاب دی او تقریبا په ثابت دنیا باندې دی او الله دې زموږ نه راضي شي. خو دا اوس زما ډیوټي ده. زه نن سهار په 4 بجې پاڅېدلی یم او اوس ماښام تقریبا نیمه ګنټه ورالم چې ځان لم پکې یو کپ چای پوخ کو او ځان مې فرش کو. زه دومره ستړی وم، خو دا ما خپل ایمان ګڼو او دا زما ایمان دی چې ما زه ستاسو سره دا خبرې شیر کم. یو نیور نو، الله دې نه کړي دا مرض ما ته ولګي، سبا بیا زه نه یم یا بل ته ولګي یا بل ته ولګي. نو ایټلیست هر سړی د دې کرونا وایرس خلاف جهاد پکار دی، اسپیشلی زموږ پښتنو ملګرو له، پښتنو رونو لا، ځکه چې موږ هر شیز ډېر لایټ هلو او دا دومره خراب وبا ده، دومره خراب مرض دی. او د دې ساین سیمټم چې څنګه تاسو ته پته ده، تبه ټوخی، وچ ټوخی او خاص کر ساه پکې ډېر تیز لنډې لنډې ساه کېږي. دا تاسو ته پته ده ټولو ته. خبره دا ده ملګرو چې څوک ما اوري په دې فیسبوک باندې، زما سره ډاکټران ایډ دي، زما سره پروفیسران ایډ دي، زما سره انجینران ایډ دي، زما سره د ثابت دنیا کسان ایډ دي، زما سره زما مرګري ایډ دي، زما سره زمیدار ایډ دي، زما سره لیمنان ایډ دي، زما سره تقریبا د زندګۍ د هر طبقې هر یو کس ایډ دی. زما د دې ویډیو د دې لایو راتلو اسپیشلی هر یو کس ته د خپل کور ذمہواری والی، هر یو کس ته د خپل کور نه شروع وکړي. د انګلیش یو پروورب دی وایي چیریټي بیګن ایٹ هوم. نو موږ به د خپل کور نه والو، باقی معاشره، باقی څونه کسان به موږ څنګه ایجوکیټ کوو، ډېر ګران کار دی. خو موږ به د خپل کور نه والو. دا زموږ د هر یو کس ذمہواری ده چې د خپل کور نه والی او د خپل مور و پلار نه، د خپل نیا نیکه نه او د هغو سره کینی او په دې خبره ورسره خبره وکړي. د ټولو نه اول د دې مرض نه زموږ دا ایمان دی. موږ پښتانه یو الحمدلله او مسلمانان یو، زموږ دا ایمان دی چې هر مرض نه بچ کېده صرف د الله په طاقت کېږي، د الله په قدرت کېږي. الله پاک دې موږ ټول مسلمانان بلکې ټول انسانان د دې مرض نه وساتي. الله پاک چې کوم په قهر دی، دا موږ ته پته ده، دا صرف د الله پاک قهر دی، د الله پاک ناراضګېده دي، نور هېڅ نشته. نو الله پاک دې اول زموږ نه راضي شي. د هغې نه پس زموږ دا خبره ده چې زموږ څه ریسپانسیبلیټي دي. د ټولو نه اول به زه تاسو ته یو دا خبره وکړم چې نن سبا موږ په ډاکټرانو پورې خاندو چې ډاکټران وایي چې موږ له سیفټي کټ راکوي، ډاکټران وایي چې موږ ته ماسک راکوي. زه درته دا وایم د ټولو نه امپورټنټ پیشه چې نن سبا ده هغه ډاکټر دی. ډاکټر ایکسپوز دی هر قسمه مرض ته، دا ډاکټر رایټ دی. ډاکټر چې په خپله ښی نو د پیشنټ به خیال وساتي، چې الله دې نه کړي چې ډاکټر سفر شي د پیشنټ به څونه خیال وساتي. او ډاکټر د ټولو نه زیات ایکسپوز دی کرونا وایرس ته، هر قسمه وایرس ته، هر قسمه مرض ته، خو زیات تر دې مرض ته. نو موږ لپاره کار دی چې موږ خپل ډاکټران رونه سپورټ کو، موږ نرسان سپورټ کو، موږ نرسیانې سپورټ کو، موږ ډاکټرانې خویندې سپورټ کو، موږ آل پیرامیډیکل سټاف سپورټ کو. بله یو خبرداره چې هر سړی د آیسولیشن نه یریږي. آیسولیشن مین 14 ډیز یا 15 ډیز کم کوارنټین کم انکیوبیشن پیریډ چې دي، کم ټیسټونه چې دي. که تاسو د واډونو نه یریږئ، ځینې خلک اپواګانې کوي چې څوک وجني، څنګه چل کوي، دا چل کوي، دا هسې په زول خبرې دي. هېڅ څوک نه وجني. او زه ته دا یوه خبره وکړم چې دلته دنیا خبرې مشهورې دي.
دا داسې خلک دی چې څوک پیشو نشي وجلی، څوک چرګه نشي وجلی، نو بیا انسان به څوک مړ کړي. دا خبرې لر کوي. زمونږ د ټول نه زه مین خبرو له راځم. مین خبره زمونږ دا ده چې موږ په دې ورځو کې خپل سوشل ګیدرینګ نه بایکاټ وکړو. یونیورسټیانې بندې دي، کالجونه بند دي، سکولونه بند دي. دا د دې دپاره بند نه دي چې تاسو واتساپ ګروپ راخ کړئ او راځئ نن 15 کسان چکر لزو، نن دیزی لزو، نن پکنیک لزو، نن دیزی لزو. دا لکه زه تاسو ته دا یوه خبره کوم، زما به ډېر زیات ملګري، ډېر زیات کسان به هغه به په ما پسې وس وایي چې دا رضانه معقول لخ کړی. دا د پښتنو خبرې دي. آی ډیم کیر اباوټ دیس تھنګ. زه دې ټولو خبرو ته جوړ یم، خو زما دا ایمان دی چې زما کم د دې کم کرونا وایرس کم هغه ساید افیکټ چې دی او د دې کومه تباهي چې ده د هغې نه زه ملګرو خبر کړی یم. زما په جرمني کې د خپل ملګري ګاونډي سره خبرې شوي، ما ته حالات ویلي. ما په اټلي کې د ډاکټر نیاز عظیم سره خبرې کړي، هغه ما ته خبره کړې دي. ما په چاینا کې زما خبرې شوي. ما چې کم ځای کې دي دلته موږ ناسو دا ډسکشن کېږي. دا ګپ نه دی، کرونا وایرس ګپ نه دی. زه تاسو نه یاروم. د کور ځینې کسان وایي د ګور شپه نه په کور کېږي. دا خبره بالکل حقیقت دی. خو که تاسو په خپل مور پلار خفه کېږئ، په خپل نیا نیکونو خفه کېږئ، ځکه چې هغو ایجډ یا هغو مشران یا هغو دای، او دا لازمي نه ده که ماته کرونا وایرس ولګي یا بل ته ولګي، الله دې نه کړي چې په نوم انسان ته ولګي. خو لیټ سپوز زه 15 ورځې جوړ شم، خو دا 15 ورځې په دې بیډ باندې آیسولیشن د خلکو په نظر کې راتله، دا څه معمولي خبره ده؟ نو دا یو خبره دا ده چې پلیز پلیز زما چې څومره پښتانه رونه ما اوري، زما چې څومره ملګري ما ګوري، زه تاسو ته دا ریکویسټ کوم، ته په خدای تعالی یقین کې ما سحر په 4 بجې زه پاڅېدلی یم، زه راغلی یم، خو دا زما ایمان و او دا زما دا ما وی چې زه به زما دا رول دی، زما دا رول دی که نه چې زه تاسو ته دا ویډیو کومه. تاسو ما هوره 118 120 کسان زما سره دي او هغه هم های پروفایل های کوالیفاید کسان دي. نو زما دا خبره و چې زما سره دا یو میډیم دی چې په دې زه تاسو ته میسج در ورسوم چې کرونا وایرس ډېر خطرناک شیز دی. الله دې د دې نه په نوم مسلمان انسانان موږ ټول وساتي. بل دا موږ په یو داسې ملک یو چې زموږ سره فیسیلیټي نشته، زموږ سره وینټیلیټر نشته، بل دا دومره خراب مرض دی، یارول پکې نشته. د دې نه ښه بچاو اسانه طریقه ده ماسک لګول دي، که ماسک نه رومیال لګول دي، او که دا په خیر دا غاړه دا موږ له کم کو یو میاشت دپاره یو نیمې دپاره په دې هېڅ چل نه کېږي. سنت طریقه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. او اکثر زمونږ کم پښتنو ټریډیشن چې دی موږ وایو دا لوچاری دی، دا دی ماسک چې چا چولی، که څوک جومات ته راغی هر سړی به ورته ګوري چې دا ډاکو دی، که دا څه دی، که دا څه دی، که دا څه دی. دا ماسک اچول موږ په دې پورې خاندو. زه ته دا یو خبره کوم که نه، دنیا له دا پیغام ورکول دي، خاص کر زمونږ پښتانه رونه چې دي، خاص کر زمونږ پښتانه چې دي. زه دا یو خبره کوم، موږ به دنیا له دا میسج ورکو چې موږ څومره پوهه خلک یو، موږ په هر ځای کې موږ استعمال شوي یو، خو نن راځئ چې موږ بیا استعمال شو، د خپل ځان دپاره استعمال شو، د خپل نوي نسل دپاره استعمال شو. تاسو که خیبر پښتونخوا ته وګورئ، نه زموږ سره ویل اکوپډ، زموږ ډاکټران ویل اکوپډ دي، الحمدلله زموږ ډاکټران د ټاپ ډاکټران دي، دا نو ډاوټ اباوټ دیټ ون. خو زمونږ نرسیان هم ویل کوالیفاید دي، زمونږ پیرامیډیکل هم ویل کوالیفاید دي، خو زمونږ سره هسپتالونه کم دي، زمونږ سره 100 بیډ هسپتالونه دي، یا زمونږ سره آیسولیشن سینټر څونه دي، یا زمونږ سره اکوپمنټ څونه دي، یا زمونږ سره انسټرومنټ څونه دي. نو د دې احتیاط چې موږ دا یو څو ورځې ځان وساتو، بلیو می الله پاک د ټول نه اولنی کار دا دی که نه چې موږ الله پاک ته متوجه شو. الله پاک دې په موږ ټولو مسلمانانو باندې، په پښتنو باندې، په ثابتو انسانانو باندې رحم وکړي. الله پاک دې زموږ نه راضي شي. الله پاک چې په څه خبره باندې خفه شوی. نو انشاءالله زما د خپل رب نه دا امید دی چې پاکستان به دومره نه صبر کېږي، پښتانه به دومره نه صبر کېږي. نو زما څومره پښتانه رونه چې ما اوري، زه تاسو ته دا ریکویسټ کوم چې 15-20 ورځې 25 ورځې دپاره د خدای ګیدرینګ مه کوئ، په بیټکونو کې کېناسته مه کوئ. ایون دا دلته جوماتونه بند شوي دي، دلته خلک جوماتونو ته نه ځي، مدرسې بندې شوي دي. لکه دا لاجیکلی خبره ده چې کالج دې بند دي او 15-20 کسان دې موږ روان یو، موږ دې پکنیک لزو، موږ دې د سیند په غاړه باندې چغې او ډانسونه او پارټیانې او دا کوو. 10-15-20 ورځې. او دا یو داسې مرض دی که نه چې دا داسې خورېږي چې دا ډاکټرانو په دنیا ویډیوګانې راغلي، د چاینا نه پې زموږ رونو پاکستانیانو پښتنو ویډیوګانې کړي، هغو دا منظر لیدلی. د اټلي زما سره ډاکټر نیاز عظیم صاحب
زما سره هغه خبرې کولې بلیو می الته د ایټلی وزیر اعظم نن سرنډر شوی دی ویل ډیولپ کنټری چې دا زما هم ډریم دی چې زما سره د ایټلی نیشنلټي دا هر چا یو ډریم دی د هر یو کس چې په ایټلی کې اوسېده ایټلی پرایم منسټر نن سرنډر شوی دی د الله ته چې یا لکه مطلب هم دا دی چې زما سره څومره فیسیلیټي و زما سره څومره ټیکنالوژي و په ځمکه هغه ما استعمال کا او سټیل هغه قابو نشي کولی او ایجنټ په دنیا کې د ټولو نه ایجنټ او ایلډر کسان چې دی په ایټلی کې دی باو 80 90 نو هغه تقریبا 800 900 1000 مړي کیږي الته یو کرفیو ده نو زه درته دا وایم زه چینا کې هم ډاکټر صاحب تاسو بالکل صحیح وایي ډېره مننه اجاز صاحب زه بس تاسو ټول میسجونه اورم سپین ټو امین خان سره زما ډاکټر امین خان سره زما پرون خبرې شوې دي ما هغه لپاره ټلیفون کړی تپوس مې کړی زه تاسو ته دا ریکویسټ کوم چې دا ایزي مالی ډاکټر صاحب زه په خپله ایټلی کې وم 400 کیسونو نه وروسته ټوله ایټلی لاک ډاون شوي وه او هغې باوجود 4300 کسان مړه شوي دي سوچ کوئ اولنی کیس بیا په ویدن اور کې 15 کیسونه بیا 10 کیسونه بیا 100 کیسونه او چې کله 400 ته کیسونه ورسي او ابا اوس موږ د 400 کراس کړي دي نو دا بیا داسې روانې لکه وچ لرګو ته چې ته کن کې او پېټرول ور واچې او دا هر څه یې راغستي پلیز 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 زه درته دا ریکویسټ کوم چې موږ خپل احتیاط وکړو که د هغې باوجود دا مرض موږ ته لګي دا به د الله د طرفه وي اوس هم د الله د طرفه دی الله دې ته موږ ټول پښتانه ټول مسلمانان ټول پاکستانیان ټول انسانان بچ کړي الله پاک دې په موږ خپل رحم وکړي اوله دوا ده الله پاک ته متوجه کېدلي د هغې نه پس دا زما ډیوټي ده چې زما کور کې زما مور زما پلار زما رونه زما خویندې دې نه خبري چې لاسونه انځي فاصله کوي که څوک ټوخیږي دا سنګل داسې ټوخی لاس نه او خراج کې لارې بې ځایه توکل نو په صابون مه انځئ په شګو لاس انځئ هسې په اوبو انځئ دنیا دغه دي او بله یوه خبره دا ده که نه بل موږ دا خبره کوو چې دا غریبانان به څه کوي غریبانانو به الله ثواب کوي د غریبانانو به زه په خپل هم غریب یم خو زه به یې ثواب کوم د خپل ګاونډي خو زه کولی شم که نه ما ته خپل ګاونډي معلوم دی که نه چې کم ګاونډي زما دیاړۍ له نشي تللی زه ورسره خپله ډوډۍ نیمولی شم که نه یو ټایم 2-3 هفتې دپاره وله زه ورکولی شم که نه نو دا یوه خبره ده چې په دې لاس میله وهلو دا د لاس دا ډېر لوی سورس دی پلیز دا لاس میلاوال کټ کړئ د 26 جنورۍ نه موږ کوارنټین کې یو الحمدلله تقریبا هر څه کنټرول شو هیډس اپ ټو چاینا ګورنمنټ 1 منټ زه دا میسج تاسو ته پړاوم زه غواړم چې زه په کال هم کسان نوالم خو زما سره په کال باندې ګرانه ده دلته پکې هغه اپشن نه راځي پخوا به پکې هغه اپشن ناتلو ما الانکې وی پی ان مان کړی خو اینی هاو نو زه دا میسج تاسو ته ریډ کوم د اجاز ګورنمنټ پیپل ان چاینا مرګرو چې مې پخ کړی ډېر د ګوړې چې دی او ځان یو ګوټ ته کوم بیا تاسو سره خبره کوم خبره دا ده که نه مرګرو چې سمپل ان سمپل هر سړی یاره د خپل کور شروع وکړي په محلې ته موځئ دا زموږ ذمهواري ده مور پلار لاسونه انځلې خپل بچي مه ښکلوئ یاره 15 ورځې چې بیا یې ټول عمر تصویران ښکلوئ بیا یې ټول عمر پسې جاړئ زه دا نه یم مرګ او ژوند د الله په لاس کې دا زموږ سټرانګلی بلیف دی نه زه د مرګ نه یېرېږم خو د داسې مرګ نه زه یېرېږم چې جنازه مې ونه شي خپل خپلوان مې وینني غسل راته څوک وکړي او خښ څنګه شم زموږ خو دغه ارمان دی چې زموږ جنازه وشي الله دې نه کړي مرګ او دا حق دی ګوره زما چوټي منظوره ده زما هر څه شوي دي ما دې ولا اول زیاته مسافري وکړه په خدای تعالی یقین کې زه د دې کیریر د وجې نه درځم زه په دې نه یېرېږم زه دلته انډیویجول یم خو زه د خپل مور خفه کېږم زه په خپل پلار خفه کېږم زه په خپلو بچو خفه کېږم زه ویم الله دې نه کړي هغو ته ونه لګي نو دا خبره ده چې په زول ټریولینګ په زول ګیدرینګ زه دا یوه خبره کوم که نه که مونځ په کور کې کولی شئ که نه دا یو څو ورځې الله دې پې موږ وبخي او الله دې موږ ته بخانه وکړي مونځ هم په کور کې کوئ
نو دا په زول ګرځېده دا هر شیز دا مذاق مه کوئ. دا زما ایمان دی چې انشاءالله تعالی الله به پاکستان بچ کوي. الله پاک به موږ پښتانه بچ کوي. موږ پښتانه ډېر غریبانان خلک یو، په موږ باندې ډېر ظلمونه شوي دي. موږ ټیرریزم لیدلی دی، موږ سیلابونه لیدلی دي، موږ زلزلې لیدلی دي، موږ نور آفتونه لیدلی دي. الله دې ته هر پښتن سپیشلی وساتي، الله دې ته هر پاکستانی وساتي، الله دې ته هر مسلمان، الله دې ته هر انسان وساتي. زه چې په دې ملک یم الله دې دا ملک هم بچ کړي. په دې کې هم دنیا پښتانه دي، دنیا مسلمانان دي، دنیا انسانان دي، د ډېرو خلکو رزق دی. خو خبره په دوام ده، په استغفار هم ده، په هر څه ده. خو یوه خبره دا ده که نه چې ډاکټر صاحب د ترور زوی د کابل مارکیټ بندول غواړي او دا پکې ووایه پلیز دا خو څه هجوم باندې پکار دی چې نو بالکل صحیح خبره ده وکړه. زه وایم کم دوکانونه په دې ورځو کې پکار دي. زه ته یوه خبره وکړم، شاپینګ سینټر دې بند شي، 10-15-20 ورځې دې زه نه نوي جوړه واغوندم، نه دې نوي پایزار پخپو کړم، روجه اختر را روانه ده بیا به زولم. بالکل دا خبره صحیح ده. خاص کر موږ به د خپل سواد کابل سرسنۍ نه تحصیل کابل نه والو، شاپینګ سینټر دې بند شي. بله خبره ده ډېر دکانداران به خفه شي چې زموږ رزق ته ولې باندې طالب الله پاک رزق د بل نه درکوي. زه ویم چې سپ او سپ میډیکل سټور او سوپر سټور چې دا دوه کولاوي او دې ته هم دوه کسان ځي او سودا کوي او بیا راوځي او بیا ورته دوځي چې په دې کې هم 4-5 نه یو ځای کېږي. نو زما دا یوه خبره زما ټولو پښتنو ته زه ریکویسټ کوم، لاسونه مې نیولي چې د خپل ځان دپاره، زما دپاره نه، د خپل خاندان دپاره کوشش وکئ، ګڼې ختمې کوئ، په زول ځایونو ته مه ځئ، دا لاس میلاوېدله ختم کوئ او دا ګیدرینګ له ختم کوي. او انشاءالله تعالی لږه سخته ده. نن چا په فیسبوک باندې ډاکټر اظهرالدین پکې یو میسیج وکړو، ډېر مزیدار میسیج دی. وای اول شروع د خپل کور نه، بیا محلې نه، کلي نه خلک پوه کوه، جومات کې ورته اعلانونه وکئ چې دا 14 ورځې 15 ورځې کور کې کښېنئ. ډېر ښه میسیج ډاکټر اظهرالدین صاحب. Really, you are a great because your information about Corona and as well as with the help of Islam. ډېره مننه ګریټ ډاکټر صاحب. نو زما رونو دا یو دا خبره ده چې دا ټایم به تیر شي، دا 15-20 ورځې موږ په دې پوزیشن کې نه یو چې آوټ بریک په پاکستان کې وشي، په KPK کې وشي. زموږ سره ریسورسز نشته، زموږ سره هیڅ نشته او ډېره خرابه بیماري ده که نه. نه د خپل درتلی شي، نه د لکه الله دې نه کوي او که یو سړی بچ کېږي، ینګ کس بچ کېږي هم که نه، که سړی وایي چې نه یاره 14-15 ورځې ته په بیډ باندې د کور نه لرې په عجیبه نظر باندې او الحمدلله اوس زموږ په لاس کې، د الله په لاس کې دی، الله به موږ بچ کوي، د الله په طاقت به دې بچ کېږو او د الله په رحم به دې بچ کېږو. او الله دې په موږ ټولو پښتنو باندې سپیشلی په ټولو مسلمانانو باندې، په ټولو انسانانو باندې رحم وکړي. او زه تاسو ته ریکویسټ کوم، زه تاسو ته سوال کوم، ستاسو دپاره، د خپل ملک پاکستان دپاره، د خپل خیبر پښتونخوا دپاره چې د پاره د خدای دا 15-20 ورځې دا میاشت تکلیف تیر کړئ. څه تکلیف دی؟ په کور کې کښېنئ زیاتتر او د خپل مور و پلار سره نږدې لږ کښېنئ، د هغو نه هم فاصلې ساتئ په برج خانه کې یا په څه کې چې موږ کښېنو، چې څوک ناجوړی هغه لږ کیر کوئ. عامه یخني په دې کې هم راتلی شي، هسې نه چې څوک هسې ټوخي کوي تاسو وایئ چې کرونا ده، هغه لږ جدا ده، هغه لوښي هر څه الله پاک به په 2-3 ورځې کې ښه کوي. نو زهرام خان وایي ډاکټر صاحب وایه پلیز وایه فیملی تلل لږ بند کوئ، خپل ماشومان کور نه بهر مه وباسئ. دا هم یوه خبره ده چې غم نه شوی. نو زه وایم چې دا خادیان هم یو 10-15-20 ورځې پوسټپون کو، دا ودونه هم پوسټپون کو، دا خیراتونه هم پوسټپون کو. الله دې په هېڅ چا غم نه راولي او غم نه رغېدن نه کېږي. نو ملګرو او ډاکټر صاحب په هول هیومینټي مینز ایوری ون آن د هارت، خبره دې بالکل صحیح ده انجینیر صاحب. I really appreciate. موږ دا خپه په دې اټلی هم یو، موږ دا خپه په هر هیومن بینګ باندې یو، خو now
وای کم فس کنه نو دا زما ایمان دی چې زه په ثابتو انسانانو خفه کېږم، په ثابتو مسلمانانو خفه کېږم، خو زه په خپلو پاکستانیانو ډېر زیات خفه کېږم. زه په خپل ملک ډېر خفه کېږم. زه یې د دې ملک نه ګټم، زه یې د دې ملک نه لیږم، خو زه په خپل پاکستان مړ یم او بیا زه په خپلو پښتنو مړ یم. او زما دا میسیج پښتنو ته ځکه په پښتو کې دی چې زما رونو موږ پورې ډېر خلک خاندي، خو راځئ چې موږ دنیا ته دا سبق وښیو چې موږ څونه احتیاط والا، موږ څومره حضور صلی الله علیه و آله وسلم، موږ پښتانه په اسلام هم ډېر مین یو، د هغوی دا ارشاد دی چې کوم ځای وبا طاعون مرض راشي هغه ځای ته نه دننه کېږئ او نه ترې وځئ. نو الله پاک ته په موږ باندې خپل رحم وکړي، د ډاکټرانو سپورټ وکړئ. ګوره چې په غوږ دې دړي که نه او برداشت بلي که نه، زه ته یم هسپتال ته مه ځه. که تبې نیولی که نه هسپتال ته مه ځه. په هسپتال کې هم ګڼې مه رغوئ. که په کچرو کې یو تحصیل تاریخ هغې ته هم مه ځئ. یو ګڼې ځای نه بیخي ځان وساتئ. ډاکټران هم لږ پرې کوي چې یا په سر مې درد دی یا دا دی. یو میسیج خپل کوه او ستا د غریب سړي ډېر خیال وساتئ، ځکه چې ډېر خلک بالکل دا ډېره ښکلې خبره ده، ډېر فرست کلاس خبره ده، او غریبانانو خیال به بالکل ساتلی کېږي. په دې کې د غریبانانو به بالکل سپورټ کوئ. او غریبانان دا نه دي چې په کلیو کې پسې ګرځئ، د خپلو ګاونډیانو نه سپورټ شروع وکړئ. خپل ګاونډیان سړي ته معلومي چې دا کسان څومره په اوبو کې دي او دا څومره دي. او الله دې زمونږ ملک پاکستان، الله دې پوره هیومینټي خو سپیشلی زمونږ ملک پاکستان د دې مرض نه وساتي. الله دې زمونږ ټول پاکستانیان چې په څومره ملکونو کې دي ورسیز دي، الله دې هغو د دې مرضونو نه وساتي. الله دې ټول پښتانه سپیشلی د دې مرضونو نه وساتي، او الله دې ټول انسانان د دې مرضونو نه وساتي. الله پاک چې په څه خفه دی الله دې راضي شي. نو زما رونو زما میسیج دا دی چې دا 15-20 ورځې د پاکستان دپاره ډېر کروشل دي. الله پاک دې کړي چې یو میریکل وشي په پاکستان کې، د سره کیس رانشي نور، او دا سته کسان ریکور شي، او دا سته کسان چې دي دا خپلو کورونو ته لاړ شي. او زه اورمه چې خلک تختی مو انشاءالله چې امیون سیستم یو سترانګي په 14 ورځې کې انسان رغیږي، خاص کر ینګ کسان رغیږي. نو الله دې موږ ټول د دې بیمارۍ نه وساتي. الله دې موږ دعا کې یاد کړئ ډاکټر صاحب ملیشیا کوارنټین د بالکل زما تاسو په دوا کې ټول پاکستانیان، ټول مسلمانان، ټول انسانان دی الله پاک، او الله پاک دې راضي شي. او آی تھنک هنه په زنه په ثابت دنیا ته پته ولګي چې داسې یو طاقت شته چې نن د ایټلی وزیر اعظم سرنډر شوی دی الله پاک ته، او هغه دا ویلي دی چې مرسي یو میریکل هیپن شي د اسمان نه. الله پاک ته اشاره ده، نور دا مرض نه دغه کېږي. نو الله دې موږ ټول وساتي، خپل خیال ساتئ. بله یوه خبره دا ده څومره کسان چې یې واټر انټیک سیوا کوي، اوبه ډېرې څکئ، شین چای ډېر څکئ. دلته د موږ د اوبه کې سلیماني چای وایو بغیر پیو نه، هغه ډېر څکئ. ګرم لږې تړمې اوبه ډېر څکئ، ځکه چې وایي د دې ټارګېټ چې دی اپر ریسپایریټري ټریک موسټلی ډاکټران به درته ووایي. نو هغه تقریبا او ټوټل کیسز ریچ 712 ان پاکستان. نو الله دې نه کړي که دا د 1000 نه سیوا شو نو د دې کنټرول کېده بیا ډېر ګران دي. نو څومره پښتانه رونه چې ماینئ په دې سکرین باندې پلیز د خپل کور نه شروع وکئ. غم خادیانې بندې کوي، خاص کر خادیانې بندې کوي، هر څه پوسپون کوي. 20 ورځې 15 ورځې کې هیڅ چل نه کېږي، ایون که میاشت والي هیڅ هم نه کېږي. او الله دې ته موږ وساتي. لاسونه انځئ، صفایي خیال ساتئ، دا په زول ګړې بړې دا په خیرونه پرېږدئ. او که څوک ټوخیږي یا دغه ځکه چې وایي د دې دا ډراپلیټ چې دي د دې روټ کاز زیات تر دغه دی. نو په دې به خلاصېږو، په توبه به خلاصېږو، په استغفار به خلاصېږو، د الله په قدرت به خلاصېږو، الله پاک په قدرت به خلاصېږو. الله دې د پاکستان نه بلکې د پوره دنیا نه دا مرض لري. او الله پاک دې په موږ خپل رحم وکړي. او زه تاسو ته دا وایم دا دومره سیریس ایشو ده چې سعودي والا زموږ نه زیات په اسلام مین دي چې د الله پاک کور خانه کعبه پکې بندېږي. نو اټس مین چې اټس ا ویری سیریس ایشو. نو زما رونو چې څومره ما اورئ
ما تاسو ته وویل د صفایۍ خیال لاس انځئ هر 15-10 منټ بعد په صابون انځئ په پاکه شګه انځئ په وچه خاوره انځئ د هغې نه او لاسونه انځئ ریګولر ځکه چې لاس چې دی دا زیاتر سترګې ته پوزې ته او خولې ته دا موږ زیات وړو راوړو او د دې په وجه باندې دا وایرس کم دا انټیک چې دی دا زیات کیږي نو زما دا میسیج چې دی که نه دا سیف او سیف د دې دپاره دی چې خپل خیال وساتئ د خپل خاندان خیال وساتئ د خپل ټول مسلمانان خیال وساتئ نو یوه خبره دا ده چې الله پاک دې په موږ ټولو باندې رحم وکړي او پاکستان زه ته دا یوه خبره کوم چې د پاکستان سره دا ریسورسز نشته ځان په غلط فهمۍ کې مه ساتئ ځان په خپله بچ کړئ سپیشلی زما د آواز پښتنو ته رسي پښتانه رونه به اوري په دې به زما دا نور رونه نه پوهېږي نو زه پښتنو ته زه ریکویسټ کوم چې تاسو خپل احتیاط په خپله وکئ سبا به بیا ارمان کوئ لاسونه به مرور نن په فیسبوک باندې چا ورکړي چې د ماسک لګو د وینټیلیټر ماسک اچولو نه دا عام ماسک لګول ښه دي د زندګۍ د لاس وینځلو نه لاس وینځل ښه دي او داسې یو بل میسیج هم چا لیکلی نو د ټولو نه یوه خبره دا ده زما رونو چې احتیاط ګیدرینګ کم کوي دلته زه ته یو دا خبره وکم کېدی شي دلته ډېر چوټیانې په دې زموږ په دې دوبۍ کې او د روت هم په یو بل پسې مزه وي هسې نه چې ډېر مسافر رونه یو هغه و چې راشئ په دې چکر ولزو دا ګیدرینګ بیخي ختم کړئ دا 15-20 ورځې زه ته یم چې الله پاک ته متوجه شئ د قرآن مجید ختم پکې 15 شپږ پیرې کېږي استغفار پکې وایئ نفلونه پکې کوئ او الله پاک دې زموږ نه راضي شي او هر یو کس چې ما اوري د خپل کور نه شروع وکړي د خپل مور و پلار باندې پرونو خویندو باندې په ماشومانو باندې د هغو د هایجین خیال وساتئ احتیاط په زول مه ګرځئ د کوره راوځئ مو او که کېږي نو ورونو ته تعلیم وای دا واحد احتیاط چې دی او بلیو می ما په کال باندې اغستی و چاینا والا ما په کال باندې خدا کال دلته نه کیږي کنه ما به زه د ته دا یوه خبره کوم چې تاسو ته چاینا کسانو انجینیر اجاز صاحب زما سره انلاین دی هغه پکې میسیجونه کوي د ایټلی نه به ما ډاکټر نیاز عظیم اغستی و چې هغه تاسو ته د ایټلی خبره کړې وې د جرمني نه ما آصف علي خان اغستی و چې هغو تاسو ته د خپلو سترګو مخامخ خبره وکړي زه تا دا یوه خبره وکړم که زه دلته الله دې نه کړي خو که زه انفیکټ شم نو اونلی می زه جدا اوسېږم نو زه نه غواړم او الله دې نه کړي خو اونلی می خو الله دې نه کړي که ستاسو په کور کې یو انفیکټ شو نو اټس مین چې پوره خاندان داسې خورېږي احتیاط بل دا په خپلو ډاکټرانو هم رحم وکړئ په سوشل میډیا باندې دا پروپیګنډې مه کوئ چې ډاکټران دا وایي ډاکټران دا وایي زموږ هوپ چې دی د الله نه پسه ډاکټران دي او هغه زیات ایکسپوز دي ډاکټرانو سره سپورټ وکړئ او بل دا چې تاسو کم هسپتالونو ته ځئ د غوږ درد دپاره معمولي د سترګې دپاره د ملا د درد دپاره د ټبي دپاره مه ځئ هغه پرې کوي که چېرته سیریس کیس راشي یا کرونا انفیکټډ سړی نو چې تاسو هم ته مرض نه لګي او هغه هم په هغه علاجونه وکړي دا یو ریکویسټ ته کوم بل دا په خپل ملک پورې هم مه خاندئ دا خبرې اوس ته دې ټایم نه دي چې اپسول اغستی شو زر وینټیلیټر پې کېږي او دا پې کېږي دا وروسته خبرې دي لیټ فرست د کلیر د سپیس چې دا اولنی دا پیس کلیر کو الله پاک زموږ دا ملک وساتي الله زموږ دا پښتانه وساتي ځکه چې ډېر خراب پته خاص کر زور په پښتنو دا ورکوم چې موږ په یوه کمره په یو کور دننه 40-50 کسان پاتې کېږو ډېر کلوز او الله دې نه کړي که یو کس انفیکټډ شو نو اټس مین چې پوره خاندان انفیکټډ شو چې پوره خاندان انفیکټډ شو پوره محله او چې پوره محله پوره کلی تباهي وي الله دې نه کړي خدای دې په تاسو تود باد نه الوځي الله یو د منګیو بدارو کا الله دې د باندې اسې تو خیم نه راولي دا زما دوا ده تاسو ته خو الله دې نه کړي الله دې نه کړي که موږ احتیاط ونه کړو موږ وخندل موږ په زول وګرځېدو یو کیریر موږ له راغی نو زه ته دا ویم چې دومره تباهي به وشي چې صرف موږ به جاړو او ارمان به کوو سر به وو نو الله دې دلته چې څومره مسافر دي څومره د هر ځای دي د هر نیشنلټي دي
د هرې طبقې دی، الله دې هغه وساتي، الله دې تاسو وساتي، او الله دې په پاکستان باندې، پاکستان نه دی یار، پاکستان د زه یو خبر وکم زمونږ د دې زړه سر دی، خو پاکستان د سره زه ته وایم 2000 کسان نشي هینډل کولی، دا به موږ هینډل کوو، زمونږ احتیاط په هینډل کوي، او نور هر څه چې دي دا د الله له طرفه دي. ستا د احتیاط باوجود، ستا د نه ګرځېدو باوجود مړه خلک روغ رمټي هټ اټیک ورته وشي، هېڅ مرض پې هم نه وي، هغه حق دی. که د دې باوجود کرونا وایرس لګي نو بیا خو د الله له طرفه دی، الله دې نه لګوي، خو یو ټرای یور بیسټ. نو د ټولو نه اول الله پاک ته متوجه ده، الله پاک نه توبه وکړه، الله پاک ته استغفار کول، او بیا خپل احتیاط کول. الله دې تاسو ټول وساتي، الله دې په موږ په ملک نه دا وبا اوچته کړي، الله دې د پوره انسانانو نه د پوره عالم ورډ نه اوچته کړي، او خلکو د ډېرې نږدې نه لیدلي دا څوک چې په دې ملکونو کې دي، تاسو د هغې نه تپوس وکړئ. یاره ده یاره، لکه زه راته دا یوه خبره وکړم، غیر مسلمه دې هم خدای نه وژني په دې مرض، خو که هغه مړه شي نو وایلي او خاورې په واړې زموږ د مسلمانانو خو پراپر خیدی، غسلي، کپني، خپل خپلوان ورته جاړي، ګینټه 2-3 په کور کې پروتي، جنازې کېږي، خخیږي، امام د جنازې د خخېدو نه پس ولاړې واز نصیحت کوي، هېڅ بیا نشته. د کرونا وایرس بیا نه د خپل لیدی شي، نه د جنازه کېدی شي، نه د غسل کېدی شي. زه یو نه یروم نه زه یریږم، خو زه درته یوه خبره دا کوم چې احتیاط وکئ، دا خبره هر ځای ته ورسوئ. دا زما ایمان و، زه دومره ستړی یم که نه چې زما دا لایو ویډیو ختمېدو، زما نه چای هم سوړ شو، ځان له به بل کپ ګوړه چای پخول، او زما مونځ کول کټ ته او د ختل او د کېده، خو دا زما ضمیر زه ملامته کولم، ځکه چې زه های آی ایم ان ملبورن، های آی ایم ان لندن، های آی ایم ان یورپ، های آی ایم ان دوبۍ مال، او دا ویډیوګانې او دا فضول بکواس او دا هر شیز کوم، او تاسو به ماته څوک واو او څوک دا او دا 15مه ورځ نه ما زه ویډیو کوم که نه کوم که نه کوم، خو نن ما ووې چې د دې نه مخکې چې الله دې نه کې څه وشي، نو چې زه خپل الله پاک ته بیا الله پاک گواه چې ما ویلی دي، دا زما سره یو میډیم دی. بله یوه خبره ته زه دا کوم ریکویسټ ته کوم، څومره غریبانان چې دي، څومره دیاړې مار چې دا که خپلې دیاړۍ ته ځي هم یې مه منې کوئ، خو په کاره چې هلته خپل خیال وساتي. خو که د دې باوجود د دې کرونا وایرس د دې د یېرې باوجود دا چلي چې دیاړیانې نه وي، کاروبارونه نه وي، خلکو هغه بزنس یې دا بندې کړي د پاره د خدای، یاره ایټلیست زه په خپل ګاونډ کې خپله ډوډۍ د چا سره نیمولی شم، نو تاسو هر سړی د هغو سره هیلپ وکئ چې دا ګیلې نه وي، او د هغو د ماشومانانو هم هیلپ وکئ. یاره زه نشم ویلی چې 2 لیب بوای چکۍ په پسو وي، په 100 وی، په 200 وی، دا والی دا هم ورکوي وایي لاسونه پینځئ. نو انشاءالله تعالی هېڅ به هم نه وي، زموږ د خپل رب نه دوا ده. څوک چې په سعودي کې زموږ ورور سرجي عمر خان صاحب زموږ سره آنلاین دی، په پاکه ځمکه دی، که خانه کعبه بنده نه وي، هغه دې دوا وکړي د پوره عالم اسلام دپاره، او سپیشلی د پاکستان دپاره، ځکه چې پاکستان په دې پوزیشن کې نه دی، موږ پښتانه د سره په دې پوزیشن کې نه یو. زموږ سره خو په هسپتال کې چې قید شروع شي، زموږ سره لیس بړی هسپتالي، دا خبرې اوس پرېږدئ چې حکومت پرز دی او دا دی او دا دی، یار دا زمونږ کلچر دی، دا زمونږ ټریډیشن دی. زما په لاس کې څه دي زه اوس وکړم، زما په لاس کې احتیاط دی. زما یو بل رور ته خوږه خبره ده چې مه راوځه، کالج ولې بند دی، سکول ولې بند دی، یونیورسټي ولې بند ده، چې موږ کرکټ ټورنامنټونه شروع کړو، موږ 15-20 کسان یو ځای شو، موږ پکنیک ته لاړ شو، موږ دا چل وکړو، موږ دا چل وکړو. یاره دا د دې لپاره بند دی، دا د دې لپاره بند دی چې تاسو په خپل کور کې کینئ، ایسولیټ شئ د دنیا نه. څونه کیریر والا دي، نو پلیز 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 زه دا یو ریکویسټ کوم، دا 15-20 ورځې په دې زړه باندې دا ګټه کېدی، احتیاط وکئ، خپل کور ته لیمیټډ شئ، او الله دې په موږ ټولو باندې خپل رحم وکړي. الله دې زموږ نه راضي شي، او احتیاط ډېر ښه شیز دی، احتیاط وکئ.
خپل لاسونه وینځئ، ریګولر وینځئ، ګیدرینګ سوشل ګیدرینګ. بله خبره دا ده فلویډ انټیک سیوا کوئ. فلویډ انټیک چې تاسو څومره سیوا کو، زه درته یوه خبره دا کوم که نه، شین چیس کوئ، سور چیس کوئ، او چې څوک د شوګر مریضان دی پکې ځان ته چینی مه اچوئ، اوبه ډېرې څکئ، د نیمبو والا اوبه ډېرې څکئ، او الله پاک یو په خپل امن امان کې وساته. او زما رونو زه تاسو ته ریکویسټ کوم، دا زما یو ارمان و چې تاسو سره ما ډېر لایو ویډیوګانې کړي دي، دنیا کمنټس دی بزرګاو، دنیا کسان دی پې، هغه ډېر جست پار د فن وي، خو دا پار د سیک اپ لایف دی د خلکو او د خاندانونو او د نسلونو. احتیاط ډېر وکئ، د یو بل خیال وساتئ او ګیپ وساتئ. دا ګیدرینګ ختم کړئ یار. که څوک په دې خفه کېږي چې دا زما سره لاس میلاو نه کړو، خفه دي شي یاره، یو هفته 10-15-20 ورځې پس پوله پارټي وکړو بیا چې دا وبا ختمه شي، رضا به یې کړو. صحیح ده؟ نو په خیر مه کوئ، هر 15-20 منټ پس لاس وینځئ، په صابون وینځئ، په شګه وینځئ، په خاوره وچه وینځئ. بل دا چې ټوخی کوئ نو نن سبا دا داسې ټوخی کوئ څنګل رانسئ، لاس منسئ، دا منسئ، ځکه چې دا ستاسو په بل هم لګي. ماسک ضروري دی، ماسک اچوئ. او څوک چې عام د چا زخام دی، یخنۍ والی، اخو خامخا اچوئ ماسک، اخو اچوئ ماسک. زمونږ نه خبرې کېږي یا زمونږ د خولې نه څه پشم ځي یا زمونږ نه لاړې ځي یا دا چا په بل چا نه لګي. بله خبره دا ده چې اوبه ډېرې څکئ، فلویډ انټیک ډېر څکئ، سور چیس کوئ، شین چیس کوئ، کافي څکئ، بل دا نیمبو اوبه ډېرې استعمالوئ. او انشاءالله تعالی زه درته وایم ودونه پوسپون کوئ، خیراتونه پوسپون کوئ، او په وروسته بیا وکړئ. د اختر نه وروسته به ټول ودونه، ټول خیراتونه، هر څه وکړو بغیر د غم نه، چې د غم نه رغېدن نه کېږي. هغې ته هم کوشش کوئ چې په فاصله کې یئ. او نور دا سوشل ګیدرینګ، بیټکې، دیرې، کرکټې، دا هر څه پرېږدئ 15-20 ورځې، ځکه چې د دې ملک سره ریسورسز نشته. او بیا به ارمان کوو منګولې به مروړو، بیا به زمونږ مثال خلک ورکوي. بس نو زمونږ په خپل رب یقین دی، الله دې زمونږ نه راضي شي او الله دې مونږ باندې دا وبا نه راولي. او څومره پیشنټ چې آل اوور د ورلډ دی الله دې ریکور کړي، او څومره مسلمانان چې دې مرض نه مړه دي الله دې وبخي. او زمونږ په پاکستان کې چې څومره پیشنټ دي هغو ته زه دا ریکویسټ کوم، یریږئ مه. انشاءالله 14-15 ورځې پس په تاسو الله پاک رخ کړي دغه انکیوبیشن ایسولیشن نه هم یریږئ. که څوک پازیټیو ثابت شي نو د دې نه به تاسو مرئ نه، خاص کر ینګ جنریشن یا بلو 50 دا مري نه، خو نور به نه امپیکټ کېږي. نو ځان یو اسولیټ او دا هر شیز. او ملګرو دغه یو څو خبرې مې وې، او چې کم ځای هم یئ الله یو ښاد او آباد ساته، الله دې د باندې تود باد وانه لوځئ، او الله دې زمونږ ملک پوره دنیا خو سپیشلی زمونږ ملک پاکستان د دې مرض نه وساتي. او بیا سپیشلی زمونږ پښتانه، دا ستاسو دپاره یو جهاد دی چې تاسو ایجوکیټ شئ او تاسو ځان وساتئ د دې ګړو برو نه، د دې پخیرونو نه، د دې غیرتونو نه، د دې هر څه نه. د دې نه دپاره د خدای ځان وساتئ چې یاره ما پورې به څوک وخاندي چې په خیر مو ونه کړو یا لاس وینځم یا ماسک اچوم. وایي به چې ته ژوندی نورې ډېرې خبرې به راشي، چې ته ښی نورې ډېرې خبرې به راشي. او بله یو خبره دا ده، کلوروکوین از انټي کارونل. بله یو دا ریکویسټ په وکړم، څومره پښتانه ډیلران چې دي، که هغه د هر څه سره ریلیټډ دي، که د هغه د میډیسن سره دي، که هغه د خوراک سره دي، که هغه د ماس سره دي، د پاره د خدای دا سټاک کول، دا ذخیره اندوزي د دې نه خلاص شي. راوکاږئ چې چاته ضرورت خلکو له هسې ورکوي او الله به ورته وساتي.
زه د دا یوه خبره کوم چې کم میډیسن دي یا کم د خوراک شیونه دي یا ماسکونه دي یا ګلبزونه دي او چا سټور کړي د پیسو دپاره، نو ګوره هېڅ پته نه لګي. دا داسې وبا ده چې دې سره هر سړی تلی شي. نو دپاره د خدای را وکاږئ، که د چا د اغستو وس کېږي به یې د نه والي په ریزنیبل په صحیح قیمت، که د چا نه کېږي خلکو له یې پرې ورکړه. د الله پاک سره دا بزنس وکئ او الله پاک دې زموږ نه راضي شي. موږ ترې راضي یو او زموږ ورته توبه ده. موږ نه د الله پاک د مقابلې یو او نه د دې بوج د برداشت کولو یو، او خاص کر موږ پاکستانیان او موږ پښتانان. الله پاک دې زموږ نه راضي شي. الله پاک ته زموږ په استغفار توبه ده. الله پاک دې تاسو ټول پاکستانیان اسپیشلی پښتانه د دې مرض نه وساتي، ځکه چې موږ ډېر والی شوي خلک یو، موږ ډېر ځپلی شوي خلک یو. موږ باندې دنیا سختې راغلي، موږ سیلابونه لیدلي، موږ زلزلې لیدلي، موږ دهشتګردیان لیدلي، موږ هر څه لیدلي. موږ دې الله پاک د دې نه وساتي او الله دې موږ پښتنو کې دا اویرنس پیدا کړي چې موږ د خپل کور نه شروع وکړو. دا فضول خادیانې پرېږدو، دا پارټیانې پرېږدو، دا ګیدرینګ پرېږدو، دا خنداګانې پرېږدو او د یو بل سپورټ وکړو. او چاته چې دا بیماری د الله دې جوړ کړي او د ده نه یریږئ مه، بس فاصلت ساتئ او د علاج پراپر علاج دی هغه به کېږي. نو چې کم ځای هم یې پلو الله یو ساتمه سپارمه چې الله پاک یو ښاد او آباد ساته. الله پاک دې د باندې تود باد وانلوځئ او په دوا به دې خلاصېږو، په استغفار به دې خلاصېږو او په احتیاط به دې خلاصېږو، په دې غیرت به دې خلاصېږو چې الله پاک موږ د دې مرض نه وساتي او د الله پاک په قدرت به دې خلاصېږو. د دنیا ټوله ټیکنالوژي، د دنیا ټوله میډیسن دا الله پاک ته پیل شوي دي. دا د الله پاک پاور ته پیل دي او منګه د الله پاک نه سپیشلی منګ پاکستانیان دا ریکویسټ کو چې یا الله په منګ باندې خپل رحم وکړي، په پوره انسانانو باندې، په پوره مسلمانانو باندې خپل رحم وکړي. ته زموږ نه د عذاب اوچت کې، ته منګ باندې د عذاب رانولې او احتیاط واحد علاج دی. خپل احتیاط وکړئ، الله پاک طرف ته متوجه شئ. ان شاء الله تعالی دا 15-20 ورځې ډېرې سختې دي، ځکه چې په ایټلی کې اگزامپل به درکړم، په اوله کې ډېر لږ کیسونه وس د ورځې 800-900 ډیت باډیانې ریکور کېږي، ډېر باډیانې ځي. نو الله دې نه کړي د دې بیا وروسته کنټرول کول ډېر ګران کار دی. وس کنټرول کېږي الحمدلله. په خیبر پښتونخوا کې ډېر کم کیسونه دي، هغه ایسولیشن باندې پراته دي. ابا خدای پاک ښه کړي. دا باقي احتیاط کوئ، احتیاط ته تماوي په خیر مه کوئ. چې ټوخېږئ پراپر په دې سنګل ټوخېږئ، ماسک لګوئ، د ګڼې نه ځان ساتئ. دا احتیاط دی. د سره د ګڼې ځای ته مه ځئ چې 3-4 ځایونه کم ځای کسان ولاړ دي، د سره مه ځئ. الله دې په موږ ټولو باندې خپل رحم وکړي. اوبه ډېرې څښئ، ګرم چای څښئ، شین چای څښئ، سلیماني چای څښئ، شوګر والے بغیر چینی نه څښئ او په مخه څښئ. د ورځې 10-15 پیالې ګرمې اوبه څښئ. اوبو انټیک ډېر لازمي دی چې امیون سیسټم یې ورته سټرانګ او مالټې، کینوان، نیمبوان دا خورئ او الله یې وساته. الله دې تمام وساتي، هېڅوک ځان نشي بچ کولی. هغه الله دې موږ بچ کړي، هغه الله نه موږ دا دوا ده الله پاک دې موږ معاف کړي. او زما رونو انشاءالله تعالی هېڅ په هم نه د یېرې خبرې دیم او نه دیم چې احتیاط کې هېڅ به هم نه. دا زموږ سټرانګلی بلیف دی. مرګ او ژوند د الله په لاس کې دی، خو احتیاط زموږ په لاس کې دی. او موږ چې احتیاط کو انشاءالله واسطه الله پاک ته متوجه یو، الله پاک ته استغفار کو، الله پاک نه توبې وکړو، نو انشاءالله تعالی الله پاک په راضي شي. الله پاک دې په موږ ټولو باندې خپل رحم وکړي. الله پاک دې زموږ پاکستان د دې وبا نه بالکل فری کړي. الله پاک دې په موږ پښتنو باندې خاص کر رحم وکړي او هر څه دې الله پاک په خیر خیریت سره دا 15-20 ورځې تېرې کې دا ډېرې سختې دي. نو پلیز د تاسو ټول ته ریکویسټ کوم چې دا ګپ مه ګڼئ او بیا به ارمان وکئ او بیا به وخت تېري. وس زموږ سره وخت دی، وس زموږ سره کیسونه ډېر کم دي او نو دغه کار دی د خپلو ډاکټرانو سپورټ وکئ.
او په زول هسپتالونو ته هم مه ځئ د تبې توخي یا هسې د جنرل چیک اپ دپاره سیریس پیشنټ پرېږدئ چې هسپتالونو ته لاړ شي ځکه چې دغې ګڼې نه هم دا مرض لګېدی شي. نو خپل ډېر خیال وساتئ. الله یو په هر قسمه افتون نه په امان وساته. او دنیا میسیجونه ما ته راغلي دي، نو انشاءالله دا به بیا زه پړاو هم کوم او د دې جوابونه به هم ورکوم او په لوی الله یې وسپارمه او الله دې د پوره دنیا نه دا وبا اوچته کړي. الله دې په پوره مسلمانانو باندې خپل رحم وکړي. الله دې په پوره انسانانو باندې خپل رحم وکړي او الله پاک ته دا مرض د پوره انسانانو نه اوچت کړي او الله پاک ته پاکستان ګل ګلزار ساتي. الله پاک دې تاسو ټول د دې مرضونو نه په امان وساتي سره زمونږ او الله پاک ته زمونږ نه راضي شي. الله پاک دې د پوره دنیا نه راضي شي او دا زمونږ دپاره یو سیګنل دی او زمونږ توبه ده او الله پاک دې زمونږ نه راضي شي چې کم ځای هم یې خپل احتیاط کوئ، په خپله هم خوشحاله اوسئ، نور هم خوشحاله ساتئ، په خپله هم خاندئ، نور هم خندوئ، په خپله هم احتیاط کوئ او نورو ته هم د احتیاط تلقین کوئ، په خپله هم د کورونو نه مه وځئ او نور هم د کورونو نه مه راوکاږئ. او لږ یره نه ده، احتیاط پکار دی. د یرې ټیم به بیا الوی الله دې نه کړي چې کله آوټ بریک راغی نو هغه بیا یره د هغه نه په ژړا خلاصېږو نه به فریاد خلاصېږو او الله دې نه کړي او نه به هغه وخت خدای راولي. هر څه د الله په لاس کې دي، خو احتیاط چې دی زمونږ په لاس کې دی. نو احتیاط وکئ او په لوی الله وسپارمه چې کم ځای هم یې شپه یو په خیر. الله یو ښاد او آباد ساته، الله یو ګل ګلزار ساته او الله دې د باندې ټول بار نه الوځئ. الله دې په موږ ټولو مسافرو، ټولو پاکستانیانو، ټولو مسلمانانو چې دنیا په هر ګوټ کې الله دې هغه هم د دې بیمارۍ نه محفوظ وساتي. الله دې تاسو ټول وساتي. الله دې د پاکستان په دې مشکلات کې نه اچوي کومه دنیا چې اچولې ده. نو د اجازت ته نه غواړم، خپل رول له اجازت راکئ او الله یو په خپل امان کې وساته. الله دې موږ هم وساتي. د الله په امان.